بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم. هدايت خبر شوا او د هدايت په معنی اراده الطريق ایصال المطلوب. کما معنی په کوم وخت کالو نو باغې باندې بحث شوو دلته کې کوم معنی صحیح نو باغې باندې خبر شوا. یا موږ دا ویلو چې صراط مستقیم پرون سبق کې موږ ویلو چې لاول د صراط مستقیم تعریف کړو چې صراط مستقیم هغه لارې ته ویل کېږي چې هغه په یو مین لار باندې په عام لار باندې وي او په دې باندې هر سړی تلی شي خې طرف ته ګس طرف ته کټ کېدل دا پکې نه وي او دا هغه لارې ته صراط مستقیم وي چې هغه د افراط او د تفرید په منځ کې معتدل وي. وس هغه لار کوم ده چې کم د افراط او د تفرید په منځ کې معتدل ده. افراط چې حد نه زیات پکې سختی وي، تفرید چې نرمي پکې وي. نه هغه کوم معتدل لار ده چې پای کې د نه حد نه زیات پکې سختی وي او نه پکې د حد نه زیات نرمي وي. نو د دې درې مصداق دي. پرون سبا کې موږ ویل د دې درې مصداق دي. یو د دینه دین د محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده او دا تی وری مراد ده زکه چې بدی کو غنه هغه سختشته رقم چې د حضرت موسی علی السلام په دین کې و او نه پکې هغه نرمشته رقم چې د حضرت عیسی علیه السلام په دین کې و. کومه سختی کومه نرمي ونه پرون سبق کې ویل شوی دا. دویم سبق کې موږ وایو چې دا هغه لارا چې هغه د معتدل ده د افراد او د تفرید په منځ کې د دین عقاید د اهل سنت والجماعت مراد دي. عقاید د اهل سنت والجماعت چې دا متوسط دي د جبریه او قدریه په منځ کې، د روافض او خوارج په منځ کې او د مشبهه او د معطله په منځ کې. دا نمونه تاسو مخکې اوریدلې پر عقیده تهویه چې تاسو ویلو هغه تهویه وکړه پروس کال دا نمونه به اوریدلې ها خاجه ګوره یو جبریه دی یو قدریه دی. جبریه دې ته ویل کېږي چې بنده نه د خپل اعمال خالق ته او نه کاسب ده. جبریه دا څه ته ویل کېږي چې بنده نه د خپل اعمال خالق ته او نه کاسب ده. خالق او کاسب دا معنا چې لکه موږ وایو دا څومره چې دي کنه هر څه الله پاک پیدا کړی دي، هر څه الله پاک پیدا کړی یعنی که خدي جو هغه الله پیدا کړی که بد جو هغه الله پیدا کړی دي. اوس انسان له الله پاک اختیار ور کړل دي، انسان له الله پاک اختیار ور کړل دي. ما دا الله پاک د نیکي لارم خود الله، ما دا الله پاک د بدی لارم خود الله وایي به معنی نو ما دا الله پاک باندې لري خودلی زب خپل اختیار سره نیکی کوم او په خپل اختیار سره زبدی کوم. نو الله پاک دا نیکی او بدی کو الله پاک پیدا کړی دا او کوم کې ایسوک ته انسان دی دی کوم کې تکاسب وای. نو بنده د خپل اعمال او خالق ته او که کاسب دی او که خالق او کاسب دوانه دي. نو دا جبریه وای چې بنده نه د خپل اعمال او خالق ته نه کاسب دی. یعنی بس داسې یو بوټي غونډه کیدا جماعت یو بوټي غونډه کیدا نه دا خو بد پیدا کړی دي او نه کول شي د الله پاک اجازه ورکړي دا اسه ول ورکړي. ها دا الله او کوم چې قدریه دي کنه قدریه وای چې دا هر څه چې دا په تقدیر سره دي. دا بنده دا الله تعالی هم دا بنده د اعمال خالق ته هم کاسب دی، هم خالق ته هم سره کاسب دی. یو جبریه چې دا هیڅ نه مني وای دا بنده نه د خپل اعمال خالق ته نه کاسب دی او قدریه وای چې هم خالق ته هم کاسب دی. وایي به دی باندې نو چې هم خالق ته هم کاسب دی به الله پاک د عذاب ورګي. الله پاک عذاب ته ورکړي چې انسان خپل اختیار له استعمال کړي. او زمونږ اهل سنت والجماعت وای چې بنده د خپل اعمال خالق خونه نه او کاسب ضرور دی. بنده ته چې عذاب ملاويږي د دې کسب د وجنه ته ملاويږي، د دې چې ثواب ملاويږي د دې کسب د وجنه ته ملاويږي. لکه پوه شو به معنی خالق او کاسب یو پیژندو ها بنده د خپل اعمال خالق دی او کاسب دی. نو جبریه سوی چې نه خالق دی او نه کاسب دی او قدریه سوی هم خالق دی هم سره هم کاسب دی. او زمونږ دلیل سره چې اعمال خالق دی خو کاسب دا کاسب دی او خالق نه په دې باندې پوه شوي نو دا عقاید اهل سنت والجماعت دا معتدل دي کنه د چا په منځ کې د جبریه او د قدریه په منځ کې. ویم عقاید اهل سنت والجماعت دا معتدل دي د بین الرفض والخروج د روافض او د خوارج په منځ کې روافض د رفض نه او رفض ویل کېږي چې هغه د اکثر صحابه کرامو نه انکار کړي
یعنی صرف د اهل بیتو د حضرت فاطمه رضی الله عنها او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما د دوه صرف قدر کوي او نور یو صحابي نه مني یو صحابي نه مني او په دې ابلو یو کس ماته دا راولي کو د واتس اپ یو چینل ما ته وی دا ریپورت کوي کنه نو هغه پای چې کوم بکواس هغه کړو هغه کس زم چیرې دا خلک دی به د قبر کې به مخامخ کیږي څنګه دریش بي وسلو په یو باندې نعوذ بالله ابو بکر لیکل یو باندې عمر لیکل یو باندې حضرت عثمان رضی لیکل او حضرت عائشہ په باره کې چې کوم بکواس او کم خبرې کولې کنه ما چې دې سره د ژوندې څنګه حضرت معاویه رضی الله کنزل او د سی بدر دي دا دغه روافض لګدي ډیر روافض ته موږ شیعاګان وایو دریم نمبر دا او د دوی چې کنه دا د اهل بیت او عزت او احترام کوي او د نور صحابه کرامو ته کنزل کوي او هغه چې د حضرت علی رضی الله عنه د خلافت لایق او د دري وسره جنن دا وسره زیاته کړل او د دین علاوه نور خلک چې دین خوارج دي خوارج دین هغه د دغه د حضرت علی رضی الله عنه د حضرت عثمان رضی الله عنه د اهل بیت چې څومره مال بیت دي داغو به عزت کوي داغو به احترام کوي هغه پوښتنه به نه ها او د حضرت علی رضی الله عنه ته کنزل کوي دا حضرت فاطمه ته کنزل کوي یعنی اهل بیت ته کنزل کوي زمونږ اهل سنت والجماعت عقیده دا چې ټول صحابه کرام چې دا عدول دي عدول او الله پاک دا ایمان لپاره که سوټي مقرر کړی دی چې الله تعالی فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کدي خلکو ایمان اورو په شان دا چې تاسو ایمان اورو نو لري ټول صحابه کرام مراد دي الصحابه كل معدول صحابه کرام ټول چې نه دا عزتمن دي محترم دي عادلان دي هیڅ یو صحابي د سینې نه تیر شوی چې د ګناهونو ته شوی دي معصوم عن الخطا دي او محفوظ دي محفوظ صحابه کرام دا انبیاء کرام دا معصوم عن الخطا دي او نه ګناه نه کیږي صحابه کرامو نه ګناه شوی دی محفوظ عن الخطا مطلب دا دی چې ګناهونه دي شوی دي ځکه په هغه زمانه کې کله دونه ګناهونه نه کړي نو اسلامي احکامات په بچا باندې جاری کېدل په اسلام کې یو حکم دار چې غلو کې غلا وکړي د ملات کټ کولېږي لکه په صحابه کرامو کې چې اغلا نه وکړي نو د لاس کټ کولو طریقه به چاته معلومه و ها دغه شانتي په صحابه کرامو کې یو حکم د اسلام دار چې کله شادي شوده سړی او خزه د زنا وکي نه تاسو به دا رجم کوئ نه په صحابه کرامو کې د چانه زنا نه وشوي نو دوبا د رجم کولو طریقه به اسلام چاته معلومه شوی به مسلمان ته معلومه شوی نه به معلومه شوی خدا الله پاک داونه خو زمونږ عقیده دا ده صحابه کرامو نه ګناونه شوی دي خو هیڅ یو صحابي د سینې نه چې هغه لمرګ په دې سیال کې هغه د چاره د ګنا نه توبه نه وستل الله پاک دا ګنا معاف کړی نه پوه شو به نه ها ټیک ته ګنا به شوی خو داغه یو ګنا د نشته چې مرګ پر راغلی او داغه د ګنا توبه نه وستي او صحابه کرام الله مبارک الله تعالی فرمای رضی الله عنهم ورضوان چې الله د دون راضی دی او د الله نه راضی دي نو چې الله ته راضی دی نو زمو سره څه کار دي چې زم چې الله پلان کې ثابت کار کړو پلان کې ثابت کار کړل د صحابه کرامو په مېش کې چې خپل خبري اترې راغلي دي خپل جنگونه راغلي دي جنگ جمل شو دی یا جنگ سفین شو دی نو پدې کې ما او تاسو لا خبرې کول نه پکار حضرت معاویه په حق او قاضي علی په حق او هیڅوک په دې خبر نه کوي بس کم چې د قران او د حدیث نه ثابت دي بس حق دي اوس کم یو په حق او کم یو په نه حق دا الله تعالی ته پته نه بس ما ته خدا وایي چې ته هر صاحب قدر کو د هر صاحب عزت کو دا احترام کو نو اهل سنت والجماعت عقیده دا چې صحابه کرام ټول عدول دي عدول پوه یعنی رسی یو ګناه دا نه شوی د نه چې دو ګناه کړه توبه نه وستي او دا امت د ټول نه بهترین خلق دي او الله تعالی ته راضي دي پوه او روافض او خوارج روافض څه چل کوي چې د اهل بیت او عزت کوي خو نور صحابه کرامو ته کنزل او بدر دی وي او خوارج دي نو دوی نور صحابه کرامو قدر کوي خو لکه دغه او دا خبره نه دا لکه اوس ګورم نن سبا زموږ لکه یو شیعاګان جوړ سره پیژني ایو دغه دی دا کم چې د دې خلاف استعمالي خوارج دا سره پیژني خو لکه دا کم غیر خلق چې دي کنه پدې کې دا سبائي طبقه دی یو سبائي اغه زمونږ د مسلمانان چې کوم ځان د سنیان وایو هغه ځان د معتدل وایو نو پدې کې هغه موږ راکې باسي په سبا باندې چې پدې سوشل میډیا باندې د صحابي په باره کې خبره وکي د یو صحابي چې د یو صحابي د بل صحابي سره دا خبره غله نو ته خو د یو صحابي دفاع کې او دا ته د ایمان څخه غني ډیر صحابي ته کنزل وکړل نو ته خامہ خلقات ته بدغه کې نو د بل د یو صحابي په دفاع کې د بل صحابي باندې خبرې کوي او د خلینو د خبرې وځي دی په کو پړته ورسي نو د یو صحابي خو دفاع وکړه خو د بل نه چرین دغه
او دا د غیر خلکو چې کنه دا غوي میشن دی او دا مسلمانان دوی په دې باندې خرابوي نو په دې سوشل میډیا باندې په فیسبوکونو باندې او په واتس اپ باندې او په انستګرام او په دې نوټونو باندې دوی دا بغواسات کوي نو په کوم ځای کې چې تاسو مخله دې خبر راځي اړو چاته له کوم او یا بعض زمونږ غمقلان منګ په سم باندې چې لکه یو غلطه خبرې کړه نو منګ د دې لپاره خلکو ته دقو چې زموږ مقصد دی چې دا غلطه خبره خلکو دوره غلط دي ځان وساتي والله هغه غلطه خبره مشهوره شي چې دا بیا راځي صفای کې چا چاته بلول کې نو دې خراب خبره چې مکه راځي ز سره به ځان ننګار کوي او خدای دې تبا برباد کا دا ورته وای او نور به مخه دي خالي نو دا دویم نمبر عقاید اهل سنت دا معتدل دي د چا په مېس کې د روافض او د خوارج په مېس کې پوه شو به معنی دریم نمبر دا دغه چری د عقاید اهل سنت والجماعت دا معتدل دي د مشبهه او معطله په مېس کې مشبهه هغه د الله تعالی تشبیه ورکړي د مخلوق سره چې لکه څنګه د الله د نور خلق دي دغه لاس پیری دغه دي دغه شند الله پاک د پاره هم د سي دغه دي صفات ثابتې د الله پاک د پاره د الله پاک د پاره جسمیت ثابتې هغه پوه شو به نه ها او معطله وای کنه چې لکه الله پاک نشته نه دا الله پاک له عقل اول پیدا کو جو عقل اول نه بیا عقل ثانی پیدا کو بیا د عقل ثانی نه عقل ثالث پیدا شو د عقل ثالث نه عقل رابع او د سلس عقول جن دا پیدا شوی دي هغه لس عقلونه عقول عشره ورته ویل کېږي هغه عقول عشره د دنیا را ټول نظام چلے الله نشته نعوذ بالله الګه پوه شو به معنی نا معطله ویل کېږي تعطیل ورکوږي تعطیل چوټي یعنی دا و چې الله چوټي دا الله یې سم نشي کولای هر څه چې دا عقول عشره کوي الګه پوه شو به معنی ان زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې الله تعالی د جسم او د جسمیت نه منزه پاک دی او د الله تعالی د مخلوقات په شانتي نه دی کم سيزونه چې د الله پاک د لپاره ثابت دي نو هغه متشابهات دي لفظي معنی خو معلومه ده مطلب نه دی معلوم لکه ید الله فوق ايدين دې معنی هم معلومه ده چې لاس دی والسماوات والارض مطويات بيمينه يمين هم مراد لاس خیر لاس مراد ده معنی ده خو لکه مطلب دې سره دی باندې موږ نه یو پوه الرحمن على العرش استوا معنی خو کې ناستلی الله پاک نه او د معطله په اړه زموږ داري چې ان الله يفعل ما يشاء الله پاک چې څه وغواړي جو هغه څه کوي کول شي ويحكم ما يريد او الله پاک هغه څه چې صحیح راوړي کول شي نو اهل سنت والجماعت دا معتدل دي د مشبهه او د معطله په منځ کې چې مشبهه کو د الله پاک لپاره جسم ثابت دی او معطله جسم څه چې هیڅ ولم نه ثابت دی او چې الله یې هم نشي کولای هغه پوهیږي او د دنیا دا نظام چې دا عقول عشره چې دا کوي لکه الله پاک ول عقل اول پیدا کو بیا عقل اول عقل ثاني پیدا کو عقل ثالث او د سلس سيزونه پیدا شوی دي هغه وې دا دي کوي لکه پوه شو په خبره باندې ها ان شاء الله پورا بحث وا تاسو شر العقائد تکرار سره اوس ژوندې ما ما سره اخلاص وجو زبرته ما دا ستاسو لپاره ما ریکارډینګ کوم کله مرشم ان شاء الله بعد به تاسو په کار درځي بیا ځان وګورئ په یوټیوب کې ها نو دا تاسو پوه شئ به من دا وای بیا کار خبيزو مکه وعلى عقائد السنه والجماعه او دا شامل دي یعنی هغه لار چې معتدل د افراط او تفرید په منځ کې د ثابتي کې په عقاید سنت اهل سنت والجماعت باندې فانها متوسطه بين الجبر والقدر زګه دا متوسط د جبريه او د قدريه په منځ کې و به جن د جبريه او قدريه وبين الرفض والخروج او عقاید اهل سنت والجماعت دا درمیاني دي د روافض او د خارج په منځ کې معتدل دي وبين التشبيه والتعديل معتدل دي د مشبهه او معطله په منځ کې الذي في غيرها اوجب علاوه دلیل یعنی په عقاید اهل سنت والجماعت کې دریم مصداق وعلى طريق سلوك جامع بين المحبه والعقل و د دې صراط مستقیم نه مراد لار د سلوک تا لار د تصوف تا دا سه لار د تصوف چې هغه محبت او عقل لره جمع کوون کی وي محبت او عقل لره سوي جمع کوون کی وي وسه د سلوک نه مراد لري کنه ست ویل کېږي ظاهر کې چې کوم افعال ذمیمه دي نو ظاهر کې د خپل ظاهر د خراب افعال نه بچ کول او خپل باطن د خراب اخلاق نه بچ کول دې ته سلوک ویل کېږي ظاهر اعمال ظاهر افعال خپل ظاهر افعال برابر اول او خپل باطن د خراب اخلاق نه بچ کول صفا کول
صفا کول لکه ظاهر ته دغه نه بچ کې لکه دا سلوک ته احسان دی تصوف چې ورته ویل کېږي سلوک ورته وموي تصوف ورته وموي احسان ورته وموي او پیری مریدي ورته وموي نو دا هغه پیری مریدي ته مراد ده چې هغه د محبت او د عقل په منځ کې چې نه دا جمع کوونکی یعنی نه خو صرف محبت وي چې صرف د خپل پیر سے ورته ښکاري او نور ته هیڅ هم نه ښکاري خپل پیر ورته ښکاري او نه الله مني نه د الله رسول مني ولکه پیر سے ها زه خو یاره مونږ نشم کولای پیر سے وایي مال 100 روپۍ راکړه دا ان شاء الله مونږ به ته معاف کوم ځا او خو بیا به ګورې کې ښه اوس یخني نه اوس مکوه بیا به کې وسو نو بس دغه چې دا صرف د پیر سره محبت ته نو نه الله مني نه رسول مني خو بس دغه د پیر سره خبره مني هغه ورته وایي چې شپه وایي پیر سے د سل چې دا خو روزه ده نو روزي نه خو زمنه ما او نه سمېمو اوس د ګرمي ډیره زیاته ده نو زه ته چې کار وکړم 100 روپۍ راکړه به غخنه کې بیا ونی سي ګورای ښا نو او ټیک تا نو دا وره د خپل دغه سره وي د خپل پیر سره عشق وي محبت وي نو بس هغه د الله حکم نه مني د الله د رسول حکم نه مني دغه لیونتوب طرف ته پکې دی شي پوه شو بیا به ویل کوي دا مجذوب دی مجذوب موږ د پښتو کې مجذوب وایو نو دا چې د دې پیر سره ډېر زیات مینه محبتي جدا قدر کیږي نو دا غلاره دینه د مراد ځکه چې دا افراط ته وسو چې د پیر سره ډېر زیات مینه محبت وي او بعضی پکې دي وي چې هغه لکه دا احسان نه مني یعنی سلوک نه مني تصوف نه مني نو هغه وایي چې بس دا هر څه چې نه هغه پکې الحاد طرف ته ځي بيدینه طرف ته ځي نو عقاید اهل سنت والجماعت صراط مستقیم دا هغه تصوف لارې ته ویل کېږي چې عقل او محبت دوه لاره جمع کوونکی نه کو یوازې محبت وي نه یوازې محبت وي ځکه چې یوازې محبت وي نو دی بیا مجذوب کیږي یعنی دی هر څه قرآن پری دی او رسول پری دی دغه پیر صاحب چې پیر صاحب سوي نو بس هغه مني کپیر صاحب ورته چې هغه ورځ دا او کپیر صاحب ودش اوس دغه پیر صاحب په خپل باندې نماز کوي نه باودس کوي چرس بس کی پاوډر بس کی او دا غاني بجاني بوي او دې په کې دا نه چې هغه دا غاني بجاني حرام دي کدغري په جمعات کې بغړيږي په جمعات کې بنسيږي دا ډولکی بوي په جمعات کې چغي بوي په جمعات کې وای نه پیر صاحب چې څه کوي نو هغه صحیح خبره کوي او به دا اوس پیر سے پوجت کې راغله یو تصویريږي بل تصویريږي یو د کیږي ولا کوي دا پیر سے چې دا پدای کې راغله پوجت کې راغله دا به موجود کېدو تر ته بوزي چې سیب عشق یې کنه واقع نه استعمالي چې لکه ته عقل استعمال کا خدای خوانه کړه چې دې په خپل باندې کې رخري دې به ته الله په لار باندې سره ولي چې دې په خپل باندې مونږ او داس نه کوي او د چرز وسخه بنت کیږي نه دې بس دا سپه تاسو الله سره ملوږي نه پیر سے خدغه چې په جذبه کې راشي نو بیا ته بچکیږي او نه بګي عقل صرف عقل پکې نه چې صرف عقل یې استعمالي چې دې اسم نه مني او صرف عقلي خبري مني دا الله او دا الله رسول نه مني او صرف عقل سو هغه مني او چې عقل هغه نه مني دغه دې الحاد تر دې بيدینه تر دې نو الله دې موږ ټول نه بچ کی نو دا کوي چې اعلی طریق سلوک دریم مصداق د صراط مستقیم هغه لار د سلوک دا لار د تصوف او د احسان دا داسې لار جامع بین المحبه والعقل چې هغه عقل او محبت لرا جمع کوم کی وي فلا يكون عشقا محضا واذا كنا يوازي واذا سلاره سينغو يوازي عشق وي ځکه يوازي عشق وي نو مفزيا الى الجذب دا بوزي بده ستا جذب طرف ته جذب یعنی مجذوب کېدو ته چې بیا اسم نه مني او ولا عقلا صرفا او نه بګي عقل استعمالي کې صرف موصلا الى الالحاد والفلسفه چې هغه بوستون کې چې صرف د عقل استعمالي نو بوستون کې الحاد ته الحاد بيدینه کېدل بيدینه او بدینه کېدل والفلسفه ده فلسفه ده نعوذ بالله منه الله دې موږ دې نه بچ کی وفيه تلميح الى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم او بدیږي اشاره ده تلميح هغه په تاسو به ان شاء الله اوس به دروس البلاغه کې وای چې په مینز د کلام کې د قران مجید یو آیت ته یا یو شعر طرف ته یا یو قصې طرف ته اشاره کول دي ته تلميح وای لکه اهدنا الصراط المستقيم ته به کې اشاره ده الحمدلله الذي هدانا الى الصراط المستقيم ټول د علمونو آزاد لري دي چې هدایت کړه زمونږ صراط مستقيم ده نو به اهدنا الصراط المستقيم هم صراط المستقيم ده پای کې هدایت ده اذن به ټکی کې هدایت ده نو به کې د تلميح ده اهدنا الصراط المستقيم ده لکه پوه بشوي یاد بشیر دا د صراط مستقیم نه درې مستقری یا خو دین د محمد صلی الله علیه وسلم یا قاعده اهل سنت قاعده اهل سنت ولري نو باندې کې بیا درې خبرې دي او یو دا طریقه د سلوک ته مراده او باندې کې وای اهدنا الصراط المستقیم ته تلمیح نه یاد بشي وا بڑا وای چلو